محترم مسلمانانو، د روټۍ څه آداب دي چې کله انسان روټۍ شروع کوي نو د روټۍ شروع کولو نه مخکې د لاسونه ووینځي، ځکه د انسان لپاره د روټۍ د خوراک نه مخکې لاسونه وینځل د انتهایی ضروري دي، دا لازمي دي او بل سنت طریقه ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت عمل دی. نو محترمو ګورئ چې کله یو انسان روټۍ خوري او د لاسونه ونه وینځي، نو کتابونه یو واقعه را نقل کړې ده چې د ټرک یو ډرورو او هغه یو هوټل ته ودرېدو او راکوز شو، خپل د ګاډي ټیرونه چې کول چې هوا یې کمه کړې ده او که نه، لاس ماسې پې ووهو. اکثره ډروران چې راکوز شي ټیرونه چې کوي پر لاس باندې، نو بیا ډایرک لاړو او روټۍ ته کېناستو، یعنې لاسونه یې ونه وینځل. نو چې کله یې روټۍ وخوړله، روټۍ ختمه کړله، سړی راوغورځېد، وفات شو. خلکو وویل چې یاره به زړه اټیک ورته راغی، چا وویل چې نه دا خو د هوټل والا به زهر غورځولي په دې روټۍ کې خوراک کې. نو بعضو کسانو پکې وي چې هوټل والا په دې خوراک کې زهر غورځولي، نو دا نور کسان ولې مړه نه شو؟ صرف دی مړ شو. خو به هر کیف تحقیق چې کوو، نو د چې دا ټرک چلو نو په لاره کې چرته کې مارو او د ټرک په دې ټیرونو باندې هغه مار ختلی او مار یې وجلی، نو د مار هغه زهر چې کوم هغه په ټیرونو باندې لګېدلی و. نو ده چې کله د هوټل سره را ګاډی ودرو، نو به د ټیرونو باندې لاس ماس وهو، نو هغه زهر د لاس ته منتقل شي، لاس باندې لګېدلی و. نو د لاسونه ونه وینځل او ډایرک روټۍ ته کېناستو، نو هغه زهر یې وخوړه. نو د دې وجې نه دغه د زهرو اثراتو د وجې نه د وفات شو، دنیا نه رخصت شو. نو عرض دا دی چې کله انسان روټۍ ته کینی، نو ښکلي لاسونه دې ووینځي. د انسان دپاره د روټۍ د خوراک نه مخکې لاسونه وینځل انتهایی ضروري دي، دا لازمي دي او یو خو سنت عمل دی، د پیغمبر هغه سنت به ادا شي، په هغې باندې به عمل راشي. او بل انسان دپاره چې کوم دی نو د انسان د خطرات وغیره د هغې نه انسان بچ شي. لکه مثلا څنګه چې دا واقع تاسو واورېدله، انسان په لاسونو باندې زهري څیزونه لګېدلي یا چې کوم دی ګنده اشیا لګېدلي، ته پوه شولې، نو هغې نه جراثیم جوړېږي. نو د دې وجې نه انسان د اول لاسونه ښه ښکلي ووینځي او یاد ساتئ کله چې انسان د روټۍ د خوراک دپاره لاسونه ووینځي، نو بیا د دې وچوي نه. بعضې سادهګان خلک وي هغه لاسونه وچ کړي، نو لاسونه د روټۍ د خوراک نه مخکې وینځل او بیا به دې وچوي نه. نو چې کله لاسونه ووینځي د روټۍ دپاره، بیا به نه وچوي، او بیا چې کله روټۍ دې ختمه کړله، بیا به لاسونه ووینځي. نو چې بیا دې لاسونه ووینځل، بیا یې وچولی شي. نو چې روټۍ دې ختمه کړله، بیا به هم لاسونه وینځي، ځکه د دې وجې نه چې کله ته روټۍ وخورې، بعضې کسان روټۍ وخوري، ګوتې وڅټي او بس لاسونه وینځي نه. نو د دغه چې کوم دی دنیاوي نقصانات دا دي چې ګوره ستا له لاسونو باندې غوړوالی پاتې شو، خوږوالی پاتې شو، دې ته زهري څیزونه راځي. که ته وده شي نو زهري څیزونه ورته راځي، ته پوه شولې، او نور اشیا ورته راځي. نو د دې وجې نه چې روټۍ کله ختمه کړي، نو بیا هم لاسونه وینځل انتهایی ضروري دي. او بیا لاسونه خیر دی بیا یې وچ کا. چې کله روټۍ شروع کوي لاسونه ووینځي، نو لاسونه به نه وچوي، او چې کله روټۍ وخوري ختمه کړي، نو بیا به چې کوم دی لاسونه ووینځي ښه ښکلې، او بیا به څه وکړي، بیا به یې لاسونه وچ کړي. نو دې وجې نه چې روټۍ سړی شروع کوي، نو لاسونه دې ښه ښکلې ووینځي او دعا دې ووایي بسم الله وعلى برکت الله، ښه ښکلې په طریقې سره د سنت په طریقې سره دې روټۍ وخوري، او بیا دې په آخره کې لاسونه ووینځي او لاسونه دې ښکلې وچ کړي.